واغسته په بو کې واچرنه او به ولا یخی کړي یعنی فایده ته دغه واغسته یعنی هغه با اسی ویل شي کدی دی یخو دی وبو کې وانه چي نو دا بدنه بیکار لاړ شي دا رنګ د انسان عمر د انسان مال دا صحت دا ځواني د انسان چې کوم دا د دې مثال دغه سي دی کدا انسان د دې نه څه فایده وانخلي نو دا بدنه دغه سي به ځای لاړ شي او فایده دا غسل د دې نه سړي چې د الله پاک حکم مني د الله فرمانبرداري وکي حدیث مبارکه کی راضی لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمسنا عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه الله پاک بد قیامت پر ځبنه د انسان نه دا سوال کوي د عمر په باره کې یره عمر دې پسې کې خرچ کړو دویم د ځوانۍ په باره کې ان شبابه فيما ابلاه ځواني دې پسې کې بوډا کړی وا او دارنګي مال دې څنګه ګټلو او څنګه دې خرچ کړو نو د دې بدن ته پوس کې دې نه دا معلومه شو چې دا ډېر قیمتي سيزونه دي نو دا خلق چې کوم دا کافر دي دا منافقان دي الله پاک وایي چې دوی گمراهي واغسته په بدله د هدایت کې یعنی مطلب دا دی چې خپل عمر خپل مال او دارنګ خپل صحت په دغه گمراهۍ کې خرچ کړ هغه هدایت پرېخو فما ربحت تجارتهما پس اس فیضه ونکړه د دوی تجارت دا تجارت چې کوم دوی وکړه چې دوی کفر واغسته او گمراهی واغستلا او هدایت پرېخو قرآن پرېخو د پیغمبر مرګرتیا پرېخو اسلام پرېخو لکه دا دوی یو تجارت کو دې تجارت کې دوی څه فایده ونکړه نقصان یې وکړ وما كانوا معتدين او نو دوی هدایت بندر کې وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ كَلَبَ چې د دوی ملاقات شدا خلق سرا آمنو چې ایمان راوړو قالو دوی به آمنا موږ ایمان راوړې دي وَإِذَا خَلَوْا كَلَبَ چې دوی لاړل الی شیاطینهم طرف د خپل سردارانو ته طرف د خپل شیطانانو ته طرف د خپل مشرانو ته قالو دوی به انا معکم بشک موږ تاسو سره یو انما بشک نحن مستهزئون مونږه مذاق کوونکی او د مؤمنانو سره الله یستهزئ بهم الله بدوی سره مذاق کوي ويمدهم دل وپریدی فی طغیانهم دی تب مولت ورکی فی طغیانهم دوی پدی سرکشی کی امون سرگردانام اولئک الذین دخلوا چې اشتروا ضلالت دوی واغست گمراهی بالهدى په بدل د هدایت کې فما ربحت تجارتهم پس فیده ونکړه د دې تجارت وما كانوا معتدين او نو دي هدایت مندون کی واخر دعوانا